دا افسوس مقام دی دا افسوس مقام دی چې زما خلیل نامې ته دا نشه ده کومه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمند استاد ضرور یم کاشف خان د پښتونخوا نیوز نه. عزتمندو د خلیلو په خوره باندې بیا یو ځل موجود یو. قدرمندو راغلی یو د درد او د غم دغه کیسو ته ستاسو د وړاندې دي دا پوسټر یو دغه خلک چې ولاړ دي. قدرمندو نن بیا یو غم دی، نن بیا یو د خفګان ورځ ده. زما د پښتون په کور باندې بیا غم دی. قدرمندو کله مونږ دا پښتانه ونه لیده چې دا په خوشحالو باندې راټول شوي دي او د خپلو کشرانو په خوشحالو باندې خوشحاله شوي دي. عزتمندو خو چې کله مونږ دا مایک او کیمره راغستې ده نو مونږ دا مشر کتلی دی چې دا ذلیل او خوار کېږي د خپل کشر دپاره. همیشه د خپل کشر غم کوي. خو زما کشر په څه کې لګیا دی؟ په پبجي کې هم کې لګیا دی، په دې ټایم کې په نورو داسې فضولیاتو کې لګیا دی. زما کشر سره دا ټایم نشته چې دې مشرانو له ټایم ورکړي. قدرمندو اوس دغلته ولاړم، یو ملګري ما ته خبره وکړه، وي دومره زبردست کار دی او وی لږ کسان دي. افسوس هم راغو، خفګان هم راغو. خو بیا راته یو حدیث مبارک را یاد شو چې د خو خلکو او د نیکانو خلکو ملګري همیشه دپاره کم وي. بیا مې زړه ته سکون میلو شو، بیا لږه تسلي راله راغه چې انشاءالله دا لږ خلک دي خو په حقه به وي انشاءالله. قدرمندو مونږ سره اوسئ، د یو څو ملګرو سره به خبرې کوو. د پلوزۍ آواز دا تنظیم دی قدرمندو، یو هیله، یو کوشش، یو سوچ، یو تکلی کړی دی چې زما ځوان، زما نوی کل دغه په پولو چې ناسي، دا په ځان چې څادرونه اچولي په دغه مرداره نشه کې اختري. قدرمندو مونږ سره د وردۍ خاوندان هم موجود دي. خو دا افسوس مقام دی، دا افسوس مقام دی چې زما خلیل نامې ته دا نشه ده کومه راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د میډیا والا ډېر مشکور یم چې تاسو مونږ لپاره لنډ تنګ وخت کې وخت راکو او بیا د ستوري فلاحي تنظیم پلوسه او د خوږی تنظیم تاکال، چونکه دا یو خلیل دی. پښتو ځان له یو ټکی دی خو مونږ ځان له یو قوم یو خلیل یو. په دې خلیلو کې هر ځای کې دی غرق دی. د خلیل نوم وګوره، د ابراهیم خلیل الله نه مخ په دې مخ د ورځ در قیامت پورې به چلیږي. خو نن خلیل تباره هغه راوتی یو د آیس، د چرس، د سیګرټ خلاف او د هوایی فایرنګ خلاف. نن نه 2 کاله مخکې زما خپل سکره ترزوی په یو جنج کې لګې دی پر سینا او مړ شوی دی. یو په یو ګوته راښکه او بل په بل ګوته راښکه. ما تره ته ویل خدای دې غرق نه که، دا هوایي ډز دی، د دې پچایي هم نشي کولی. نو په مونږه تېره شوې ربۍ. زه ټولو ملګرو ته دا ویم چې دا یو غټ ناسور دی پرې ملک کې، او بیا خاص کر پرې خلیل کې په پیښور کې. د پیښور ښار کې به دونه کور وي، ناوې له به ښایسته جوړه په 40,000 روپۍ کړي، شادي حال کې به روټۍ ورکوي، په عزت په راځي، ګاډي به ورسره مانه ښایسته وي، ډز ډوز به نه وي، ناوې به راولي، واده به وشي. نن که زه کور کې واده رور لکوم نو دا نشم ویلی چې ډز مه کو. زما د کم رور چې وادي نشي ویلی چې ډز مه کو، زما یو تره نشي ویلی چې ډز مه کو. خونه هم تباه و برباد ده. دویمه خبره ورته کوم، په 2000 روپۍ ګټک کالتوس د تماچیري، دغه رنګ 1200 کې را کلاشنکوف دي و خونه ورانو. د غریب به قرضدار کړي، د غریب به قرضدار کړي، د غریب به خرچه کړي. لږه مټۍ والا یو 1500 روپۍ نغدې ورکا، 1000 روپۍ نغدې ورکا چې څه پخی راشي. ته راځې ورته ډزې کې، یا ته آیس خرڅې په ملک کې 50 خرڅې د 2 پیسو د پاره، ته آیس خرڅې خو د خپل مسلمان خونه تباه و برباد کې. د دې به په ورځ د قیامت د تا نه تپوس کېږي. بل آیس یا چرس کل دا یو ځان لا یو فتنه را، لیکن زما خپل د خپل علماونه او زما د خپل هغه مرګرونه چې هغه په دې سترګو باندې را نشه ویني، ښایي ګوري او بیا هم د دې د لاسه کېږي. پولیس والا هر ځای کې رابطې نمبر ورکړي دي،
نن سبا د هر سړی په جیب کې کیمرا را نن سبا هر سړی میډیا ری هر سړی ګوره میډیا ری خو نن هغه جذبه چا کې نشته نن هغه ټیلنټ چا کې نشته چې چاته کوریج ورسوي نو زه ډېر مشکور یم ستاسو د خپل فلاحي تنظیم پلوسی واز ډېر زیات مشکور یم چې دونه وخت کې د پلوسی دپاره د خلیلو دپاره غم درد او فکر کې شریک شو او یو ځای شو او یو اواز مو لګولو والسلام السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم خاص کار د دې تنظیم مشران چې کوم دي او دی په کومه جذبه وروتي نو ان شاء الله زمونږ پوره کوشش دی زمونږ ایمان دی چې د دې جذبې پوره مونږ قدر وکړو زمونږ هم دا حق جوړیږي خو ولې هر یو کار چې دا یو ډېر لوی او ډېر سخت سفر دی نو د دې سفر د لنډولو لپاره مونږ سره د عوامو تعاون ډېر زیات ضروری دی څنګه چې تاسو دې ځنه یو وګت سفر کوي او تاسو سره یو هم سفر ملو شي او هغه سره تاسو په داسې په غب شي په سلسلو باندې شي چې تاسو په سفر پوي نه شي نو ایله لرم چې تاسو مونږ سره تعاون په دې خاص کار هوایي فایرینګ کې او منشاتو کې مونږ سره تعاون کوي اوس نو یو پوښتنه ده فرض کو دا هیڅ نشدل تکي پیلاویږي خوريږي تاسو ته بر وخت چا اطلاع کړی تاسو د غي خلاف څه اکشن اغستې لري داسې سموده کې ان شاء الله پهلم کړی دی اوس به هم کو او بیا به هم کو دا څنګه چې ما دینه مخکې ویل چیرې تعاون هم سفر نو هغه مقصد هم دا دی چې مونږ تاسو خو یو کوشش وکړو یو ټرای وکړو مونږ له یو موقره کې یو اطلاع راته کې پلوسی چوکې سره یو ډیر لوی وسیله کړه تاسو یقین وکړئ چې چرته ډزو شي مونږ ته دا پته نه لګي چې دا په کوم ځای کې شوی دی نو چې کله د یو علاقې کونسلر مالدار ممبر یو شریف انسان یو گورنمنٹ سروینټ هغه مونږ ته اطلاع راکړي چې زما د گاونډي دا یو حرکت کو چې هوایي فایر یو کو یا دلته یو کس راغی په دې بیٹک کې منشیات کی نو ان شاء الله زه امید لرم چې په هفته کې دنه به دا ماحول داسې صفایي لکه څنګه چې په کور کې یو انسان یو خپل پلار خپل بچو ته د صفایي دغه ورکړي لیکن صرف تاسو خبرې مې ډېرې خوښې شوې همیشه د پاره موږ دا نارم لګو چې عوام او پولیس سات خو قدرمندو زبدي لیکت صاحب نه دا ته پوښتنه لرم چې آیا یو سړی هوایي فایرینګ کو بر وخت اطلاع وشو هغه د پولیس په گرفت کې شو دغه سړی سزا صدا چې مونږ ته څنګه قانون وایي کاغذ سره مونږ په موقع هر څنګه اسلو نیسو داغه خلاف مونږه باقاعده کاروایی کوو د خپل ایکټ د خپل قانون دی 3-4 هوایي فایر کې 15 کې چې څه رولز دي باقی د عدالت کاری خو دی بس منډه سو کوي تاسو هم دا ګوره پولیس یې خو نیسی آیا دا پولیس والا ورپسې بیا دی ضمانت کوي نو نیور کلم د سینری شوی اوم د دې کلی عوام اوم دغه روریانی اوم دغه گاونډیان اوم دغه کونسلران مشران اوم دی ورپسې منډه یو ضمانت د پاره ولا بیازي پولیس والا خبرې مونږ ووري دي همیشه د پاره دی وی چې عوامو ته زمونږ د تانو دروازې کولاو دي خو بشرط د دې چې عوام مونږ سره ملګری شي نو ان شاء الله د دې پلیټ فارم نه ورته وایو چې دا د پلوسی پښتانه او دا خلیل کام دا در سره ان شاء الله شانه بشانه ولاړ دی چې څه قسمه دغه رنګ اطلاع وي ان شاء الله تاسو ته به درکې او بر وخت به دغه خلاف ان شاء الله اکشن اخلي قدرمند یو بل مشر موږ سره موجود دی ګورو چې دې حق لسوي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ زما عزتمندو زستا سو ډیر مشکور یم خو چې څنګه زمونږه د مشر ورده والا رور یو خبرو کا چې تاسو موږ سره شانه بشانه ودرېږئ بهشکه چې موږ هر چا سره شانه بشانه ولر کما خو تاسو مخکې تاسو کتلی وي چې ما وې چې محتاج سره بیماران سره هر چا سره شانه بشانه ولاړو خو موږ چې کلم تانه ته تلیو الله دې خوشاله کی ټون تانه ته تلیو کتا کال ته تلیو کدل د خپل چوکۍ ته تلیو زمونږ ډیر عزت کړی یو عاجزانه درخواست کوم چې دا پولیس والا یو نوټس جاری کی نوټس دا دځ چې څوکۍ د مړي باندې نه کوي دا دځ چې څوکۍ چا پیسې مونږ دی نه وي هغه د خوشاله نه کوي نو د خوشاله سوي یا ورکه چاته واده وي یا سنت وي یا نور پروګرام وي یا پروګرام کړی لکانو خپل کې خو چې دغه رنګ دځ کیږي ظلمي وي نو هغه وړاندې نه ورته یو نوټس جاری کی چې زما عزتمندو تا کار واده دی کدر کاروا دز اوشو یو نوټس جاری شوی دی مونږ برازو ستاسو ظلمي بوچتو مخکم داسي یو دې ادارې پولیس ادارې دا یو وارننګ جاری کړو چې کله به یو ځای کې ډز یو شي رابل زمونږ دارونه
زمونږ دا د وردی خاوندان زمونږ د عزتمند رونه دی براله هغه زلمې به اوچت کو د دې ځای نه ورپسې مشران کشران ټول لاړه په جرګه باندې بیا راوسته چې څه جرمانه به وه هغه به هغې ادا کا. نو زه وایم که دغه رنګې زمونږ په درخواست باندې دی یو داسې بیا یو نوټس جاري کړي زه به د دې ډېر مشکور یم. قدرمنو د خپله خورونه دلته کې راټولو همیشه دپاره کومه بلا چې راځي زما د پښتون په سر باندې راځي. قدرمندو یو داسې نشه راوتې ده هایس پرون د کوره راووتم یو کس ناستو تپوس مې وکړو دا څوک دی ما ته وویل شو دا د فلاني زوی دی د ده 3 بچي وو ښځې وه ښځې له هم طلاق ورکو بچي هم ترېنه لاړه ولې وجه هایس نشه عذاب دی دشمن راله غټ کار کتلی دی د ډز نه هم زیات د ډز نه هم راله زیات کار کتلی دی. همدې سره اجازت غواړم د لوی الله په امان.